او څوک چې په مړي پسې صدقه وکړي نو دا درې مسلې یادې ساتئ. د ټول نه اول نمبر مسله دا ده چې چا په مړي پسې صدقه وکړه نو د دې دا ثواب دې مړي ته ورسیږي، یو مسله شوه. دویم نمبر مسله دا شوه چې د دقې صدقې په برکت باندې خدای تعالی د دې مړي ګناهونه معاف کوي. او دریم نمبر مسله دا ده چې دا چا په دې مړي پسې صدقه کړي نو دقې صدقه کوونکي ته چې په مړي پسې صدقه کړي دته هم د دې ثواب میلاویږي. ها او دا درې وانه خبرې چې در احادیث مبارکونه ثابت دي زه ستاسو د وړاندې پیش کوم. ښه کم خلک چې وایي دا صدقه ناروا ده هېڅ دلیل په ورسره نشته دی که نه ودې ښایي او د دوی د خبرو جواب زه کوم. ښه دا زما سره په لاس کې صحیح مسلم شریف دی، د دې دویم نمبر جلد دی او صفحه نمبر 41. په دې کې هم د دغه دریو خبرو متعلق حدیثونه را روایت کړي دي. اول نمبر حدیث د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت ته دی، فرمایي چې یو سړی راغی نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته عرض وکړو ان ابي مات وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه ان اتصدق عنه؟ قال نعم. نبی علیه السلام ته یو سړی راغی عرض وکړو د الله حبیبه زما پلار وفات شوی دی او مال دې پاتې شوی دی خو د صدقې دپاره وصیت نه دی کړی چې ما پسې به صدقه وکړي، خو که موږ د خپل طرف نه د هغه پسې صدقه کوو نو آیا دغه صدقه د هغه د ګناهونو دپاره کفاره ګرځېږي؟ نو نبي علیه صلات وسلام مبارک ورته وفرمیل او صدقه پسې وکړه دا د هغې دپاره کفاره ګرځېږي. یا ساته دا کم چې وایي یاره په اوله ورځ او په دویمه ورځ او په درېیمه ورځ باندې به صدقات نه کړي، نبي علیه السلام مو دلته کې مطلق وفرمیل چې صدقه پسې وکړه او داسې ورته نه ویل چې په اوله ورځ به پسې نه کې ناروا ده، په دویمه به پسې نه کې ناروا ده، په درېیمه به نه کې ناروا ده، نور پسې کوو جایز دي. دغه شانتي دا ورته هم نه دي فرمیلي چې جمعې په شپې پسې نه کې نور پسې کوه یا پسې په څلوېښتمه نه کې، مطلق چې څوک په کم وخت کې کوي بالکل جایز ده. او دویم نمبر مسله حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دویم نمبر حدیث روایت ته ان رجلا قال للنبي صلی الله علیه وسلم ان امي افتلتت نفسها واني اظنها لو تكلمت تصدقت فلي اجر ان اتصدق عنها قال نعم. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایي نبی علیہ السلام ته یو سړی راغی وارج کو اذا الله تعالی حبیب زما مور وفات شوی ده او زما مور چې نو په صدقې باندې ډېره میانه وکړه چې ما زما دا ګمان دی که چې دې خبرې کړی وي نو د صدقې په باره کې به وصیت کړی و، نو که زه په دې پسې صدقه کومه نو آیا د دغې صدقې به ماته ثواب میلاویږي؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم مبارک تو فرمایل وی او صدقه پسې وکړه دې صدقې تا ته هم ثواب میلاویږي. نو دوه خبرې ثابتې شولې د حدیثونه. دریم نمبر خبره چې مړي ته ثواب هم رسیږي نو هغه د عائشہ صدیقه رضی الله عنها د دې حدیث هم هغه روایت کوي. فرمایي ان رجلا اتى النبي صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان امي افتلتت نفسها ولم توصي اظنها لو تكلمت تصدقت افلها اجر ان تصدقت عنها قال نعم. هم دغه روایت ته عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې یو سړی راغی او هغه دغه سوال وکړو د نبي علیه صلات وسلم نه چې زما مور وفات شوې ده او هغې وصیت نه دی کړی او که چېرې کېدي زما پې دا ګمان دی که دې خبرې کړی وی نو دې به وصیت د صدقې دپاره کړی و، نو که چېرې زه په دې پسې صدقه وکړم نو زما دې مور ته ثواب رسیږي؟ نو نبي علیه صلات وسلام مبارک ورته څه فرمایي وایي نعم او کېږي پسې صدقه پسې وکړه. او دا نن سبا دیوبندیان وهابیان پنجپیریان خوارج چې کوم دي نو دوی د دې احادیثو خلاف ځي. اوس په دې احادیثو باندې خو محدثین پوهېږي که نو د دې مسلم شریف چې د ټولو نه بهترین او مشهوره شرح ده چې مقبول ترینه ده هر سړی وایي چې هلکه دا بهترینه شرح ده. علامه نووي رحمه الله هغه په دې حدیث شریف په شرح کې فرمایي وایي وفي هذا الحديث جواز صدقه عن الميت واستحبابها. وایي د دې حدیثو نه دا پته ولګېدی چې په مړو پسې صدقه کول جایز دی او دا مستحب طریقه ده. سبحان الله. وګوره زموږ عقیده الحمدلله د قرآن او د حدیثو موافق ده. او بیا فرمایي وان ثوابها يسوله وينفعه وينفع المتصدق ايضا. او دغه خبر ثابتېږي چې ثواب د دې هغه مړي ته رسېږي، مړي له پیدا هم ورکړي د ګناهونو دپاره کفاره ګرځېږي او دا چا چې به صدقه کړي نو دته هم پیدا رسېږي. اوس دا مذهب د چا دی؟ نو فرمایي چې وهذا كله اجمع عليه المسلمون چې څومره مسلمانان د ټول په اجماع اتفاق دی چې په مړو په صدقه شانې صدقه کول دا جایز عمل دی، ناروا عمل نه دی. او دا مولوي صاحب یار پکې لګیا دی چې یار دوی د غریبانو مال خوري، د یتیمانانو مال خوري. نو مولوي صاحب دې خلکو اصلاح وکړه چې د یتیمانانو مال ته موږ هم دا جایز نه وایو چې یاره څوک په مړي په صدقه کوي د یتیمانانو د مال نه دې پسې کوي، هغه ناروا دي، حرام دي، پردی حق خوړل او د یتیمانانو مال نه صدقه کول دا حرام دي، ناروا دي. نو د دې مقصد دا نه چې ته بغیر د صدقو نه منع کوې. مثال زه تاسو درکړم یو سړی دی د هغه په مونځ کې غلطي ده نو ته به څه چې لکه نه مونځ بیخي مه کولی چې ته دا مونځ په غلط طریقه باندې کې نه، ته به د هغه اصلاح کې مونځ به ورته صحیح کوې چې دا مونځ په صحیح طریقې سره کوه. دغه شان دا صدقه کول یو جایز عمل دی. نو که په دې کې څوک یو ناروا طریقې اختیاروي نو هغه به ټوله ناروا طریقې نه منع کوې، دا نه چې دوی بیخي دغه جایز عمل نه منع کوې. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.